رسول الله صلی الله علیه وسلم د عظمت او د لوړ شان متعلق خبره مشورو کړې و. نن جمعه درته دا ویم چې د نبوت نه مخکې لا پیغمبري نه ورکړې شوې او د حضور پاک څه حالو په مکه شریفه کې مکه شریفه کې د حضور پاک د خلق په نظر کې کم حیثیت د نبوت د مخ کې سن شخصیت معشوموالی کې خلقو د حضور پاک سره انداز ساتو د معشوموالی ژوند څنګه زمانونو رب العالمین په قرآن شریف کې یو خبره ذکر کړې ده چې الله يعلم حيث يجعل رسالته چې پیغمبري مقصد دا دی چې نبوت او پیغمبري هغه چاله ورکوم چې هغه د هغې قابل کم ځای کې چې الله پاک د نبوت او د رسالت د پیغاماتو د سلسله ابتدا کوي نو هغه سینې ته او هغې زړه ته د پیغمبر زړه وایي نبوت او پیغمبري تخم چې پکې لېږدي نو الله وایي دا ما ته معلومه ده چې دا د دې قابله ده او که نه ده. یو زمیندار چې ځمکه کې فصل کري نو هغه په هره ځمکه کې فصل نه کري هغې کري چې هغه د هغه فصل د زرغونتیا قابل دی. بعضې وخت کې ځمکه قیمتي وي فصل نه زرغونی لکه دا د ښاریو د سړک د غاړو ځمکې دي دا څونه قیمتي دي په 10 لکه او په 20 لکه او په 30 لکه او د کروڑ روپۍ په مرلم نه میلاوي خو هغې کې زمیندار تخم نه کوي هغه ته پته ده چې دا د کور دپاره جوړه ځمکه ده دا کلکه ده دا سخته ده دا تخم نه زرغونی که تخم مې واچو دا تخم په خپله پکې ختمېږي او بعضې وخت کې په میرو په شورګرو کې شاړه ځمکې په جرب په 1,00,000 روپۍ میلاویږي جرب په 50,000 میلاویږي خو زمیندار هغې کې غنم جوار تخم کري ارزانه ده د هغې په نسبت هغه تخم نه زرغونی دا تخم زرغونی نو چې یو زمیندار ته دا پته ده چې دا ځمکه د غنمو د تخم د کاشت قابله د دې کې کرم دا نه د دې کې نه کرم نو الله ته به دا پته نه لګي چې دا وجود د پیغمبره د تخم او د پیغمبره د نبوت لایق دی او دا نه دی دې کې الله ښکلي ته نه ګوري چې ښکلی څوک دی ټیک ده چې انبیاء کرام په امت کې خشته او ښکلي انسانان بیا هم قرآن شریف کې ابو لهب ذکر کېږي ابو لهب ورته ولې وایي دې مخ نه به شغلې ختې لمبې به ختې دومره حشته و دې ته نه ګوري چې دا مالدار دی او که دا غریب دی مالدار ته نه ګوري دې ته نه ګوري چې دا د قوم مشر دی او که دا پکې کشر دی حتی دې ته هم نه ګوري چې دا یتیم دی او که یتیم نه دی حضور پاک خو یتیم بلکې داسې یتیم و چې پیدایشي یتیم و د پیدایش ته مخکې والد محترم وفات شوی او لا ماشوم دی چې مور هم ترې لاړه او په دغه مکې په سرمایهدارو کې هم نه دی لیکن بیا هم الله نبوت او پیغمبري ورکړه دا وجود د پیغمبره قابل دی او که نه دی نو چې کم د پیغمبره قابل هغې له خدای پیغمبري ورکوي ابو جهل به نه وي د مکې مشر زه پیغمبري دې ته میل عتبه به نه وي وایي سردار خزیمه نبوت ده ته میلو شي الله وایي نه دا زما ما ته پته ده زه عالم یم په دې چې ابو جهل د پیغمبرۍ څه کوي چې د امانت د سره قابلیت نه لري او نه عتبه او نه شیبه او حضور پاک مبارک سینه هغه سینه ده چې دا د نبوت قابله ده معشوم دی لا راکوټ دی چې خدای برکات ورکړي عموما به په عربو کې دا قانونو چې بچې به باندې ته لېږه
او دایله به ورکاو چې د ماشوم خیال ساتو په ولا ورکاوه دا د هغوی خپل قانون و هغې ډېرې فایدې وې یو خو د شهري علاقې نه د بانډې ابو هوا مزیدار او بل دی چې د بانډې عربي ژبه ښایسته دی دی به ښکلې ژبه زده کړي شهري علاقو کې دوړې او منډې ترړې دا سړی خرابوي د بانډې اوبه ښایسته وي اونې فصل دی به او بل دا چې دی به لږې منډې ترړې مو وایي بانډو او میرو کې خلک منډې ترړې وایي وجود او صحت به ښې نو دا به قانون و چې کال کې به یو ځل د بانډو ښځې راتلې داسې د یو قوم د بل قوم د بل قوم چې به خبر شو چې مکه کې ماشومان پیدا عموما په بعضې میاشتو کې دا واړه زیات پیدا کېږي نو رسول الله مبارک چې کله دنیا ته الله را پیدا که یو څو ورځې ورته صهیبې پی ورکړي دا د ابولهب وینځه وه او بیا د بنو سعد د طایف سره خوا کې د بنو سعد د علاقې ښځې رالې د یو ځای بل ځای چې ځو او مکې کې ماشومان شوي دي پیدا شوي دي نو که مونږ یو ماشوم پیدا ځان سره یې بوته نو مور پلار به مونږ له مزدوري راکوي زمونږ به کار کېږي دا غریبانان به ګرځېده حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زرالم خوی مونږ ډېر کمزور یو زما یو بل بچی مو زما په غېږ کې خو زما په سینه کې پی نه خو ما وی زه یو ماشوم به واخلمه بو به ځم هغې به راله مزدوري راکوي پیسې به راکوي څه ګزاره به دې بچي سره کوم څه د ګډو چیلو پی وغیره به تسکم وی زه داسې ومه چې زه په یو خره باندې راغلی وم مکې ته وی د تلو نه وه وی د قافلې خلک وایي چې حلیمې ته مونږ ځان سره ولې راوستې مونږ د نه تلیم نه شو ستا خره مزل هم نه شي کولی او خاوند مې په اوښه سورو هغه اوښه کې پی نو ټپه ټیپه وه وی چې مکې ته رالو نو چې زمونږ څو ملګرې وې زنانه هر چاته یو ماشوم میلاو په اجرت او په کرۍ په مزدورۍ او حضور پاک دې ماشومو په ده نورې ښځې رالې خو دې چا نه قبله وی د ده خو مور د ده پلار نشته نو مونږ له به څه راکړي پلار یې مخکې مړ ده او د مور په غېږ کې د مونږ له به راکړي څه مونږ له دې څه نه راکوي دا نه بوزو وی ما هم په یو ځل چکر ولګاو خو چې مې تپوس وکړ نو وی پلار یې نو چې دا خو یتیم دی وی زم ته لاړم چا نه قبله وی خیر نورو ملګرو ته مې یو ماشوم میلاو شو ما ته میلاو نه شو وی ما وی چې دراشه اسې تشه نه شم ته دی به بوزم محمد صلی الله علیه وسلم چاسې بس خالی زموږ طایف ته او بنو سعد ته وی رسول الله مبارک مې قبول کړه خبره مې ورسره مور سره وکړه چې ته ما له دومره پیسې راکې او دې بدله زه لوی کم پی به ورکوم وی چې دا ماشوم مې غېږ کې واچو او روان شو نو وی فورا زما سینه خدای پاک د پیو ډکه کړه حیران شوم چې دا ماشوم خو موږ چا نه قبلو مام نه قبلو چې دا خو یتیم دی مونږ له به څه راکړي پلار یې نشته مور به یې څه راکړي دا خو لږ برکتي غوندې معلومېږي او قسم دی قسم خوري چې هغه خره چې زه پرې راغلی وم د بنو سعد نه د تلو نه وه او ما به واله او دا به نه تله او ملګرو به راته پیغور راکړه نورو ښځو چې ستا څاروي د تلو نه دی وایي هغه خره د دې طرف نه د ټولو نه مخکې تیزه روانه وه وی ما ته نورو ملګرو وی چې حلیمې دا هغه څاروی دی چې ته پرې راغلی وې که بدل د معده همغه څاروی دی ما له خدای برکتي بچی غېږ نه راوستی برکتي ماشوم وی او حلیمې معلومېږي دا چې تا له خدای یو برکتي او یو قیمتي بچی درکړی او هغه اوښه چې ټپه ټیپه وه او پی به پکې نو هغه خدای مفتو کې سربه کړه او د هغې غلا نن د پیو نه ډکه شوه بس پوه شوم چې ما له خدای برکتي بچی راکړ دا له ماشوم د خبرې هم نشي کولی دا تو 9 ورځو بچی دی ځان سره مې بوت کور کې زمون خدای فراخي راوسته برکتي ماشوم وي داسې کور د برکت شو خوراک را کر ډېر شو سکاک را کر ډېر شو پی را کر ډېر شو څاروي مو ماړه شو او زمونږ علاقه کې قحط و باران نه کېده ګیاګانې نه وې
نو خلق او بساروی سار او شړل صحرا ته غلامان او بچو له ورکل نو ما خام به او ګرال لکه غیا نو او زما ساروی چې بلال نو ما خام به ماړه راځل نو خلق او بخپل بچو غلامان او توي چې تاسو ساروی نار بوز او نار راونه او ورشه د حلیمه ساروی ګوره ناری بوز او ماړه راونه ولی تاسو داغه سارو سره ساروی نه سره وي ما به وتوي چې دا سارو خبره نه ده دا چې مال الله کوم بچي برکتی را کړی دی دا دغه بچي برکت ماشوموالی نه خدای پاک صلاحیتونه خو ولی ماشوموالی نه ابراهیم علیه السلام مخکې د الله نه دعا غوښتې ده په زرګونو کاله مخکې دعا غوښتې ده چې کله ابراهیم علیه السلام بیت الله جوړ کړ او بیت الله غوندې کور چې جوړ کې د لوی عبادت ته د هغې نه پس الله دعا قبلوي ابراهیم علیه السلام په دعا کې څه وایي ربنا وابعث فیهم رسولا منهم الله دې کور کې یو پیغمبر رسول پیدا کا چې هم د دې قوم نه او دا رسول ډیوټي بیا وښولې يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم دغه رسول چې دغه ذمہ داري الله ورچي اغله د ماشوموالي نه صلاحيتونه پکار پښتانوي په روان جنگ کې سونه نصر بيږي مخکې نه بسر به د نبوت بار چې راځي نو دا نه چې رستو به صلاحيت پیدا کیږي ماشوموالي نه الله صلاحيتونه پیدا کوي رکوټې دې الله برکتونه ورکړل یوې سینې ته به مې رسول الله مبارک اچو محمد به ورته وی او بلې ته به مې خپل بچې اچو الله وی قسم دې چې حضور پاک به کله ما هغه بلې سینې ته اچو اب هغه نه قبلوله لا ماشوم دې پس پويږي نه او الله دا صلاحیت اچولې دې چې دا دې خو سینه زما د بل مې دا رور دا رضای رور د بل سینه نه راو اگر چې دا څه ګناه نه ده دا خو رضای مور ده کله یو طرف ورکې مور او کله بل ورکې که دو بچي وینو کله بچي یو طرف ته چي کله بل خوا ابل کله دې بل طرف ته چي کله بل ته لیکن الله مخلوق ته خي حضرت حلیمه ته خي داغي بچو ته خي د حلیمه خاوند ته خي قوم ته خي چې دې باشوم کې هغه صلاحیتونه دي چې هغه د عقل نه بالا تر دي سه دا صلاحیت رو لویږي 2 کالو پورې ما سره نیټه وه 2 کالو پورې مې وساته لکېده مې کم ځای ما نه لکېده حضور پاک نو رالمه نو هغه زمانه کې په مکه کې وبا وه نو چې رالم نو ما د حضور پاک مور بی بی آمینه ته وی چې یاره دا مکه کې وبا ده او دا ماشوم نه جوړه نشي نو که دې خوښې بیا بوزم وی بیا بوز ځان سره مې بیا بوز ماشومانو سره ببار ګړې چیلې سرولې نو حضور پاک په مور سره ګرځېده وی زمونږ په بنو سعد کې میله به لګېده اوس هم زمونږ د چهارشنبې میله او د ګل میله دا په هفته کې یو ځل لګي نو وی نبی علیه السلام راکوټې زما د نورو بچو سره میلې له لاړ زم ور سره لاړ هلته یو جادوګر لګیا دی جادو کوي لکه د میلو کې دا جادوګران مادوګران وي خلق ورته راغونډې دیره جوړه ده او جادوګر لګیا دی خپل جادو کوي او زما بچي دي او محمد دی را سره صلی الله علیه او زه ورسره هغه ته ګورو وایي چې دی ګانه جادوګر دی خلکو ته کتل او په پیغمبر سلام یې نظر ولګ دا ماشوم دی خلق پرېښودل او نیغ رسول الله مبارک ته ګوري او یې خلکو ته وایي چې ما دا ماشوم مړ کې دا دنه بچ پاتې نشي ګورې دی بس تاسو د پلار نیکه دین ختموي که دا لوی شي ایمان چې زه خدای دې بې خو باسه دا څه کې زما بچي پسې راځئ زما بچی وجنه او یو ځل یو جادوګر وی ما ته وی دی ماشوم څه نوم دی ما چېرې د محمد دا ستاسو دی ما دا زما زوی ستاسو نوم دی زما حلیمه نوم دی د پلار یې څه نوم دی نو ما د خپل خاوند نوم ورته واخیست دا د کوم ځای دی ما دا هم د دې طایف د دې بنو سعد دی که نه
وی هغه جادوګر ورته کتل وی ما ته وی چې کله دې الګ نوم محمد خو دی خو که د پلار نوم یې آمینه وي او د مور نوم یې آمینه وي او د پلار نوم یې عبدالله وي او د مکې وي که نه اوس مې درته واجه دی به راځي او زمونږ د هر څه سیسټم یې به ختمی دا به لویږي خو تا ووایي چې د مور نوم یې زه مور یم او مور نوم حلیمه دی او د پلار نوم دې بدل واغېسته وی طایب دی نو زه دې په شک کې واچولو ما یې خره چې د خپل اصلي مور او پلار نوم مې ورته نه دی اخیستی مکه مې ورته نه ده یاده کړې په مخکنو کتابونو کې د حضور پاک ذکر د رسول الله مبارک اوصاف پکیو صفتونه پکې يهوديانو متعلق الله په قران شریف کې فرمایي يهوديانو متعلق يعرفونه كما يعرفون ابناءهم دا سه پیجنې چې دا رسول برحق دی لکه بچي چې څوک څنګه پیجنې چې دا زما بچي دا سه پیجنې چې دا د الله رسول عبد الله ابن سلام کو يهودي او مسلمان شو چا دې تاسو کو قران شریف کې خو الله دا فرمایي يعرفونه كما يعرفون ابناءهم چې دا يهوديان دې پیجنې چې دا خدای رسول لکه ځامن چې پیجنې چې زما زوی دا ټیک دی عبد الله ابن سلام وی او بالکل ټیک دی وی دوی کې زمون بیا لا شک شتا چې اسنه چې خدم چې ته چا سره رواني کړي او دا بچي زمون نه پیدا د بل چا نه پیدا وی قسم دې که حضور پاک کې پټې شک زمون کتابونو کې د اخر زمانه د پیغمبر کم صفاتونه دي ټول پکې موجود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاءهم ما عرفو وی چې هغه پیغمبر چې دوی خو او پیجن راغه وی پیجن چې د اخیری پیغمبر دی نو کفرو به ظالمانو نه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم الله د دعوت اغي تمالو چې دا دې سوي دا رښتونه دي د خبره وته معلومه وي چې دا خبره رښتونه دي او ظالمانو نه انکار وکړه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به مخکې به وي چې د دې يهوديانو به د مدینه خلکو سره جنگ راغی سبه وي د اخر زمانه پیغمبر ورځي او نن قریب را روان دي مراد مونږ ته معلومه دي او چې غراشي کنه مونږ به سره مرګري کیږو تاسو به ختمو او چې هغه پیغمبر راغی چې دی او پیجن قران وای نو کفر به به نه ولې نه معنا مشرانو نه پیسې اخبار خپل سردارانو ورته وي ها دا پیسې والا دا مشري والا دا دولت والا خو ګورې د دې پیغمبر د صفاتونو مخکاره کوي کوم مخکاره کول دا زموږ قوم يهوديان ټول مسلمانان لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا اے ظالمانو الله فرمای د دنیا دا لګ مال د آخرت د خوشاله مقابله کې څه شی دی دا اثر کوي دا اخره دا مخله بیان کې د پیغمبر صفات دا صفاتونه د رسول الله مبارک په مخکنو کتابونو کې او دغه کې لیکلي دی په خصائص کبرا کی سیوطی جلال الدین سیوطی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یو علاقه ته تلو په تجارتی سفر باندې هلته یو کاهنو د پخوانو کتابونو مولا ورته وایي یا بل څه شی جادوګر وونه هغه چې حضرت ابوبکر تاسو نه وکړه ولکه تاسو نوم دی زما فلان کې د پلار دې سنوم دی پلان کې د کم ځای د قریشو د پلان کې ځای ویلک باندې دا خېټه وخا یو ځای کې رون راځي بل ځای خېټه خدا خېټه وخا زما سکارې چې تا ته خېټه مرګرو ویرو خایو څه چل کېږي وی چې ما لمنو چته کړه ما خېټه وکړه نو پاغي یو دا وی ما ته وی چې تبا دا اخر زمانه د پیغمبر لومبه مرګره به داغه نه پس بداغه خلیفہ به
ما چې تا تو قتل نو زمونږ په کتابونو کې چې د آخر زمانه کم صفت ته پیغمبر راغلی دی او د هغه د مرګرو کم صفت راغلی دی همې تا کې وموند دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې یوازې د حضور پاک نه د هغه د مرګرو صفتونه په مخکنو کتابونو کې پراته دي او عیسی علیہ السلام بوي ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد یو پیغمبر به زمانه پس راځي احمد پیغمبر داغه صفات به ذکر کړو وی چې کله حضور پاک د نبوت دعوا وکړو حضرت ابوبکر ته چې ابوبکر مال خدای پیغمبري راکړه او ډېر راته کو چې شابه خلق تو رسو یا ایه المدثر قم فانذر نو ابوبکر ورته بالکل دی معنا ما ته معلومه ده تا چې ته دروغ نه دی ټول عمر دې رښتیا ویلې دا خبره دې رښتیا ده ما ومنل اسی او تاسو به دلیل نه مانم به دلیل او یو تاسو تر نه کوم چې ستاسو د نبوت او د پیغمبره څه دلیل نه خشتا وی او ابوبکر آغا فلان کې علاقه کې چې کاهن ستاسو د خېټه کم داغ کتل او دغه زما د نبوت نشان دا د حضور پاک معجزه ای دې ته معجزه ویل دا نخې موجود دي دا په مخکنو کتابونو کې دا نخې وې بلکې دغه علاقه کې وګوره زرقانی او سوته وی کتاب دا هغه وګوره نور کتابونه وګوره چې مخکې کاهنانو نجومیانو باقاعده خبرې خورې کړې وې چې دا غدور چې د آخر زمانه پیغمبر را روان د شپې بستوري چودل رڼاګانې بدلې کاهنان نجومیان لګیا دي او یو بل ته وایي دا هغه زمانه ده چې د آخر زمانې پیغمبر را روان ځان سره ابو طالب بوتلی و شام ته حضور پاک شام ته بوتلی هغه تجارتي سفر باندې ته دی وخت د رسول الله مبارک عمر 12 کاله شام ته بوته په شام کې یو پادریو بحیرا نو دی یو ځای کې دمه وکړه چې دمه وکړه یو ځای کې هغه راهب بچه ته نه راوته د پخوانو کتابونو مولاو بلکې رهبانیت اختیار کړو یو غار کې به دیرو پخوا د راهبان به په غارونو پسمسو کې دیرو نه به واده کو رهبانیت تدوی خپل دینو نه به دا سړی را ډوډۍ خوړه چې تبافته کې لس ورځې پس راغې مزدوري به وکړه او اوې لس 12 ورځې خوړه داسې ټپ ټیپ پاو نه ډوډۍ نه بچي وی مونږ الله دپاره هر څه پرېښي تاریک الدنیا یې هر څه پرېښود صرف الله راضي کو رهبانیة ابتدعوها ما كتبنا عليهم فما رعوها حق رعايتها دا زمونږ په امت کې منع دي اوس به ښځه م کې واده به م کې بچي به دې م وي که یو سړی وایي چې نه کوم بس ځان له به نه غم خادي او خیب عبادت به کوم نه ښځه هېڅ چا سره دا ګناه ده زموږ په شریعت بهر کیف راهب به نه راوته او دې خلکو به د راهبانو ډېر قدر کوو ډېر عزت به کوو ما ته زما یو شاګرد دی هغه د افریقې په صبر تبلیغ کې تللی هغه مونږ به په دې تبلیغ کې په دې بانډو کې ګرځېدو دې غرونو کې او دې سمندر دریاب او ځنګلونو کې دې کې به ګرځېدو او دې خلکو له هم دعوت ورکړو ترجمان به راسره و یو ځای کې ناستو مونږه خلک راته راغونډو او زمونږ چې کم مشر یا یو کسو لګیا د خلکو د ایمان دعوت ورکړي ترجماني کوي و یو غارو پکې وي د هغې نه یو سړی راووت ډېر ټپ ټیپو داسې ټپو چې سرې په ډوکي و بس دا سرمنه وډوکي غوښې مخې پکې نه او د اندام مخصوصه ته یو لنګ غوندې ټوکړی تړلې وه باقي بربنډه او خلکو یې ډېر قدر وکړه چې دا سړی خو دې غار کې پروت دی دی خو نه روځي هغوی به د دعاګانې غوښتې چې دا دنیا یې پرېښې ده
الله ته متوجه د عیسایانو راهب وی چې څنګه راغې مونږ یو کتو نو نیخ کې ناستو زمونږ هغه بیان یې وره وی بیان چې څنګه ختم شو نو مونږ هغه د ایمان دعوت ورکړو چې د خدای ظالم خدا دی ونکړه بچی دی نشتا مال دولت نشتا ډوډۍ نشتا پزان دې هر سارام کړی دی غار کې دی ره بستر درته نشتا په خورو پروته مطلب دی دا چې معنا به الله خوشاله شو کم وخت دوزخ ته روانه شرک کې مونږ ولې د ایمان دعوت ورکړو ترجمان په واسطه یاره وی چې مونږ دعوت ورکړو وی دا سی وجړل کنه چې د سترګو نه یو قسم اوښ کې روانې شوې او دغسې د خپو په سر راته ناستو وی داسې اوښ کې روانې شوې داسې چې حیران شو مونږه ګیرې هم ښه کافي اوږده وه په هغې اوښ کې رحم پې زمونږ راغی وی د نه ها وکړل نه وکړل دقسې ناست ورسې واورېد چې مونږ خبره خلاصه کړه مونږ ویې دې کیدای شي ایمان راوړي وی ډېر وجړل وی بس پاسې دغه خپل غار ته واپس نه دا په دې غارونو کې پراته نو دغه بحیره راهب نستوره او که بحیره معنی مستر دا راهب روت چې روت د دې خلکو نه تپوس وکړه د رسول الله مبارک څه شو دغه ماشوم پلان کې څه شو هغه خلکو ورته وی چې هغه تلې د څاروي اوبه دې ناستو دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څاروي راوست دونه سفر خلکو د غرمه وا نورونو خلکو الته یو اونه وداغه اونې سوري تراغون شوی دا تجارتي قافله وی چې نبی علیہ السلام مبارک راغې نو سورینو نو اخوان ورته کې ناست نو دا سوري پاغه الله ورتاو په حضور پاک وی د دې الک څوک مشر دې سرپرست ابو طالب وی دی ابو طالب ته وی ګورا دا الک ستا چې دې دارواره ته به یو شان جوړي د دنه به الله د اخر زمانه پیغمبر جوړي وی تا ته سپته لګي وی دکې سنخې دي وی ما پاغه نه خو دې معلوم وی تاسو ګوره وی چې دې راغې نو وی تاسو ټول سوري ته ناست او سوري نو دې پنور کې ناست دا اونه په خدای ورته وکړه نو په دې سوري وکړو او وی چې ما دې غونډې ته کتل تاسو را کوزیدې د خپل غار نه نو یو کانې بوټي داسې مونلي چې دته سلام نه کړ د تخکته شو او دا بغیر د پیغمبر نه بل چاته سلام نه کوي خدای ته وګوره ابو طالب دا واپس مکې ته ولې دا شام ته مبوزا کدی دې بوته ګوره خلک دې له وجدي په شام کې دا ترمذی جلد ثانی کې وجدي دې له خلک مهرباني وکړه واپس کړه ماشو په دې کې غنه خري چې هغه بالکل د اخر زمانه د پیغمبر نه خري مهرباني وکړه حضور پاک واپس کړه موینت راهب چې څنګه ورغه هغه خپل غار ته د کې یو څو کسان د شام نه را روان راهب لورل الګه کم ځای نه شام نه څه کوي یره وی مونږ ته پته لګېدلې ده چې هغه د آخر زمانه پیغمبر غالب پیدا شوی او مونږ د خپل مشرانو وی چې په دې میاشت کې هغه د شام سفر کوي په دونه وته په دې میاشت کې به د شام سفر کوي نو لار شه مخې لورله او سچل وسره په مړې کوي نو مونږ هغه پسې راوتیو او ټول لارې ورته نیولې دي نو مونږ ته چاوي چې په دې لار روان دي نو دا لار ورته نیولې ده ابو هغه راهب ورته وی بحیره دی نستوره دی خیر او ورته وی راځه ما سره کېنه وی چې تاسو نه تاسو کوم چې هر کله تاسو وای چې د آخر زمانه پیغمبر او الله پیدا کړي او په دې میاش کې بس سفر کې تاسو په کتابونو کې دي نو چې الله دې یو شی فیصله کړي تاسو د خدای فیصله بندول شي هغه وی نه نشو مهرباني وکړه زه واپس سموداغه خلق بیا د راهب سره پاتې شو غیر عادت
او چې کله حضور پاک د 25 کالو شو 25 سال مکه شریفه کې یو ښځه وه خدیجه نوم یې د پلار نوم یې خویلد و مخکې د بل چا په نکاح کې و د هغې نه بچیم پیدا شوی و کونډه شوې و ډېره مالداره ښځه وه او ډېره پاک دامنه وه او د دنیا د مکې سرمایهدارو د نکاح پیغام هغې ته لېږلی و په هغې وې زه نه په بل واده بس یو مې وکړه خاوند مې مړ شو بل مې وکړه خاوند مې مړ شو بل واده نه مالداره وه ډېره زیاته د رسول الله مبارک د امانت خو چرچې وې چې دی امین دی او صادق ټولو مکه کې مشهور چې دا امین دی او صادق نو د خدیجې پړه کې رالل چېرې زما د تجارت مال دی او ډېر مال دی نو یو کس له زه ورکوم چې دا یو سی په قافله کې ګټه پرې راله وکړي نو چې دا لږ امین دی او دا صادق دله ولې نه ورکوم نو رسول الله مبارک سره خبره وکړه چې زما دا مال شام ته یوسه او چې نورو خلکو له څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکړم خو ما ته پته ده چې ته امین او رښتونی نو ته ما سره خیانت ونه کړې حضور پاک وی ډېره تره سره یې مشوره وکړه ابوطالب سره هغه وله مشوره ورکړه او د دې خدیجې رضی الله تعالی عنها مال د دې به دونه مالو چې د مکې د نورو ټولو د مکې د خلکو چې به څومره و د هغې برابر به دی دونه مالداره ښځه د هغې یو غلام و میسره ورسره لاړل شام نه واپس راغله نو هلته یو بل راهب و عثمان یریږي هغه مخکې جوړ بحیره او دا نستوره دی یا هغه مخکې نستوره دی او دا جوړ بحیره دی بل راهب هغه په شام کې د حضور پاک سره ملاقات شو او رسول الله مبارک وې غوښتو ډوډۍ وله وکړه او خوراک یې پې وکړه او ورته وې د خدای خاطر وکړه ډېر وخت مه تېروه واپس ځه تا نه به خدای د آخرې زمانې پیغام ورکړي تاکہ کمی نخی دی دا آخر زمانے دا پیغمبر ادر کی ٹولی موجودی دی او واقعی واپس چه بیاراغی نو چه نور کلب مال سونا گٹا کولا دا غینا زیادہ گٹے ہوگا نو میں سر ٹول الخدیجی تا خپلی نیکی تا چه نیکی دا خو دکی خو کمالات تی یو خورشتو نے دی ما وکاته بل دا چې امانتګر د ستا په مال کې پټه خیانت نه دی کړی او بل دا چې التا د آسماني کتابونو مولایان او راهبانو خو دا خبرې وکړي او دا برا په کوټه ناسته او په خپله بالخانه او رسول الله مبارک را روان وی راشه نیکه کې درته وښیم دغه هلک دې ګوره په شکل څونه ښکلی دی په قد و قامت څونه سمارټ او مزیدار دی او وګوره دی نور کې په ټوله دنیا نور دی او په هغه د اوریت د پاسه روانه د په هغه سوری دی بس خدیجې پړه کې خدای پاک محبت او مینه پیدا نو د حضور پاک ترور و بی بی صفیه هغې پسې لاړه نو د هغې نه د حضور پاک ټول معلومات واغېست ځکه ترور ته د پلار خور ته د واره حالات معلوم نو بیا په یو بله واسطه حضور پاک ته پیغام ولېږه او رسول الله مبارک ته خپل تر ابوطالب سره مشوره وکړله نو د خدیجې رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشوه او د نکاح خطبه ابوطالب ویلې ده او شل اوښان یې ورته په مهر کې کېښوده شل اوښان څه واړه څیزونه نو او تاسو وګورئ ته تاریخ کتابونه حیران بشئ چې ابوطالب د خطبه وې او کوم صفت یې د حضور پاک کړی دی وی زه نن خدیجې سره د هغې هلک نکاح کومه چې هغه زموږ په خاندان کې یو ممتاز شخصیت دی هغه هلک چې هغه په شکل په ټوله مکه کې ښایسته ښکلی دی هغه هلک چې د هغه په دیانت او د هغه په صداقت باندې کائنات ګواهان هغه زما ورواره چې په ټوله مکه کې څوک نشي ویلی چې د خیانت کړی دی دوکه کړی د دروغې ویلی دي او چا سره ټګي کړی دا خطبه ناشنا خطبې وې
او بیا د حضرت خدیجه د طرف نه د هغې د تره زوی دی یا تره دی پاڅېده او د حضرت خدیجې صفتونه یې وکړل وی بالکل موږ محمد دا ولې ورکو دا خپله جینۍ په دې وجه چې په ده کې دغه صفتونه دي چې کوم تا ووایې ډېرو غټو خلکو غوښته مونږ ورته انکار وکړه هغې انکار وکړه چې واده نه کوم نو بېشکه ابوطالب تا د خپل وراره چې کوم صفتونه وکړل دا قابل تسلیم مونږ منو ځکه خو د مونږ د خپلې جینۍ نکاح ورسره کوو خو دا م ووره چې زمونږ جینۍ ډېر پاک دامنه جینۍ په ټوله مکه کې او ګردونوا کې څوک د حضرت خدیجې دونه داغ نشي ثابتولی چې په دې باندې غلط داغ دی دا نو د دواړو ایجاب او قبول شو نکاح وشو عمر د هغې 40 کاله او د حضور پاک 25 کاله او چې څومره مال د حضرت خدیجې ټولې رسول الله مبارک ته وبخښه هسې خو نه بخي ښځو به مال چاته خاوندانو ته بخه په جاهلیت ښځې مال بخي هر څه وبخه خپل کور یې ورته وقف کړه حضور پاک چې کوم کور کې پیدا شوی هغه پرېښود او د حضرت خدیجې کور ته راغله دا د هغې صفتونو د وجې نه چې د نبوت نه مخکې الله په حضور پاک کې ښود بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها کنه هغې وی چې د کاهنانو به وي ویرېدم و یو ځل بار زما بچو سره ګډې چیلې سرولې وی هغه بچو مې را منډې کړې چې مورې راشه زمونږ هغه قریشي رور خو چا مړ کړ هغه ته مې قریشي رور وی چې ما ورمنډه کړې چې ما خو وی چې کاهنان د ده خلاف لګیا دي چې ورمنډه مې کړې نو رسول الله مبارک په میدان ولاړ او شین ګوشین دی یاره یې غشتی دی ما کلک راونیو د خپلې سینې سره مې پیوست کړ ما یې بچې څه چلی هغه یې راته ونه کړ او کور ته مې زر په منډه راوست بالکل رنگ بدل سترګې مبارکې بدل رنگ تک شین دی چې کور ته مې راوست او لږ په قلار شو نو بیا راته الل وی یو څو کسان رالل او دغه ځای زه ولاړم او زه یې سم لولم چې سم یې لولمه نو ما ته وی یریږه مه فکرمنده کېږه مه ته د خدای په بندګانو کې یو بهترین شخصیت یو بل ته وی ما ته یې وری وی چړې چاکوانې راویستل او زما دا سینې وشلول دی کټ کړه زه په درد نه پوهېدم نه په وینه پوه شوی یم نه په درد او چې څنګه کټ کړه نو اوبه ورسره وې زما زړه یې راوویست او په هغه اوبو یې ووینځه او صفی حضور پاک بیا وروسته فرمایي وی دا چړې چاکوان د اپریشن سامان ټول د جنت نه راغلي اوبه د زمزم وې پته ولګیا چې زمزم د اوبو نه قیمتي اوبه بل ځای نشته د حوض کوثر د اوبو نه هم قیمتي دي ولې که هغه قیمتي وي بیا به یې اړوړې وي زړه راته مکمل صفا کوي وینځه او د سرو زرو یو کاسه وه ورسره د ایمان او د علم نه ډکه وه هغې د ما پړه کې ورتوی کړه یو رکوټې غوندې د زړه سره خوا کې لوتړه وه هغې لرې کړه ویې غورځوله او یا یو بل ته وایي چې دا ځکه غورځوم چې د انسان په وجود کې د شیطان د ناستې دقه ځای دی چې دا ترې لرې علم نه یې ډکه کړه دا شق او بیا زما زړه په خپل ځای واپس کړه زما سینې جوخته کړه لاس یې پراخ کړه نه درد او نه څه په سینه کې چاون دی او نه څه بل دا څلور ځله شوي یو ځل دې وخت کې شوي یو وخت د 10 کالو چې شوي یو وخت چې کله نبوت میلاوي د شق صدر شوي او یو وخت چې کله معراج ته بس یو یریدم پر رسول الله مبارک نورا میں وستو خپل مور بیبی ته مې والا دا اقا سیزونه زمارون تمکه خلق پیو تا عناد یانو ظالم بچی اغي ته پته وا چې نجومیانم خبر ورکي کاهنانم ورکي د پخوانو کتابونو مولایانم ورکي او دا داسې دور دی داسې وخت دی چې نسبتاً خلق امرورو نیکه تمایل کیږي دا د پیغمبر مبارک زه به یو مثال درکم نور چې راخیږي د هغې نه مخکې په دې اسمان کې رڼاګانې راشي نور وروسته راځي او سبا د کوم سبا ختل خو د انور یو پیشخیمه د مقدمه
نو د انوار نمخ کې دا فضا رڼا رڼا شي خلق خوشاله سار وختي ټول خلق روزي دغه رنګې د نبوت نمخ کې الله رڼاګانې راښکاره زه په زید پخوانو کتابونو مولایانو د اطلاع ورکوي دا هغه ورځ دي چې نبی آخر الزمان به پیدا او چې دی به لیده به دوم هغه هلک دی چې په چا کې د پیغمبر نښې دا لوړ شان الله پاک حضور پاک له ورکړی دی الله پکې دا صفتونه ښودي دي دا قابلیت الله پکې ښودي دي او داسې قابلیت د داسې پیغمبر د پاره چې د هغې نه غټ د نبوت بل شته دی نه اسنګه د حضور پاک مرتبه هم په ټولو انبیا او رسولو کې بیا اوچته ده که نه نبوت هم په ټولو کې اعلی نو ټول پیغمبري د خدای له طرف نه یو انعام دی ټول د نبوت د یو پیغمبر ښه چې وی د بل سپکاوی درنه رانشي ورفع بعضهم فوق بعض درجات مرتبه شته لیکن ټول پیغمبران د الله مقدس دي د الله مکرم بندگان دي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لوړ شان څه خبرې پکې نور هم شته ان شاء الله آینده جمعه کې به درته ذکر کوم ها دا څمړي شوي دي د ماتاب ټبر وفات شوي دي الله تعالی دې مغفرت نصیب کی او الله دې آخرت خوشاله نصیب کی او زمونږه د دې سیزو د کندی بوستان لاله وفات شوی دی ډېر ښه انسانو او نیک انسانو او ښه سړی بوستان لاله الله دې مغفرت نصیب کی الله دې آخرت خوشاله نصیب کی او الله دې ټولو وارثانو رشتہ دارانو له صبر نصیب وګرځولي د خټ شاهجان وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کی الله دې وارثانو له صبر نصیب کی او د جیلو د فل خالق خان زوی طارق وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کی د آخرت خوشاله الله نصیب کی او الله دې وارثانو له صبر ورکړي او دا د غزګي زمونږه تاسو ته پته ده چې غزګي کې بلوز یو ډېره غټه واقع شوې ډېره غټه چې په هغې کې د سعدالدین خان رور ډاکټر جاوید او د کرامت صاحب زوی هغه خو ماله نوم نه راځي پکې وفات شوي دي یو پکې یو بل څه نوم دی ناصر او یو بل کس پکې چې ته د جلودي کې د کم دی یو وفات شوی دی او څه پکې یو طرف ته بل طرف ته زخمیان هم دي بس یو شلق را پرېوځي نو د خدای نه دا سوال کوئ وی الله د ناګهاني شلقونو نه مو ساتي دا یو شلق را پرېوځي نو دې ته هم دعا وکړئ چې الله تعالی دا چې کم پکې مړه دي الله دې وبخښي الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي چې کم زخمیان دي هغې ته دعا وکړئ چې الله وله روغ صحتونه او شفا ورکړي او دا دعا وکړئ چې خدای روغه راولي غټه خبره هم دا ده ځکه که دا دشمني روانه دشمني په روانېدو ختمېږي نه د دشمنۍ مثال د اور دی اور چې ولګي په هغې اوبه اچول پکار اور چې اوبه نه چې دا نور هم زیاتېږي دا کې نور خلک هم راګېرېږي او دا نور هم زیاتېږي نو چې څه وشو هسې مو شو اوس دا دعا وکړئ چې خدای پاک یې روغه راولي الله اتفاق راولي دا اور الله نور خور نه کړي او الله تعالی د زړه مینې او اتفاق نصیب کړي او الله یې روغه راولي دا بل ډاکټر عباس علي شاه د عمر زومیا صاحب وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي یو کس ډېر بیمار دی دعا غواړي الله دې ورله روغ صحت او شفا ورکړي دعا وکړئ چې الله مریضانو له روغ صحتونو او شفا ورکړي الله قرضدارانو قرضونه خلاص کړي الله د دغه ښکلي مبارک پیغمبر په نقش قدم زمون تلل نصیب کړي د هغې سره خدایه د قیامت په میدان د حوض کوثر اوبه نصیب کړي د هغې د جنډۍ لاندې جنت ته بوتلی کړي الہ العالمین خدای تا نه سوال کوو چې چاته څه مشکلات او پریشانۍ دي په خوشحالو یې بدله کړي څوک بې اولاده دي اولاد ورکړي د چا نارینه اولاد نه یا الله په تقدیر کې ورته نارینه اولاد ورکړي نارینه اولاد ولا ورکړي خدای زمونږ بچي دیندار لوی کړي صالحان هم لوی کړي
ټول امت الله د ګانګهانی شلقونو او د غمونو نه په امن او امان کې اوسات تم د اتفاق او د اتحاد ژوندۍ نصیب د غزا مسلمانانو ته دعا کې الله ته مدد د فلسطین د غزا د کشمیر د ټولو مسلمانانو او چې څومره ظالمان کافران دی او د مسلمان خلاف سازشونه کوي خدای سازشونو کې په خپل ور واچي او خدای موږ د هر قسمه حاسدین او د حسد او د شریان او د شر نه وسات د فتنګرو د فتنو نه الله پامن کې وسات او د خیر او عافیت او د برکت ژوندۍ نصیب وصلی الله تعالی علی خیر خلقه